حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه دا یو لوی صحابي دی، دومره لوی صحابي دی چې کله د در واده پروګرام وشو نو د واده په شپه باندې دی راغلی او کور کې هسې کمرې ته چې رادنه شوس بیبي ناسته وه، داسې وضو کړو جانماز یې خور کو په هغې باندې چې کوم دی نوافلو ته ودرېدو د واده په شپه باندې نوافلو ته ودرېدو، اوس نفل کې الله اکبر، بس بیبي هم راغله هغه ورپسې شاته داسې جانماز هغې خور کو هغه هم نوافلو ته ودرېده او غونډه شپه چې کوم دی نوافلو کړو د الله عبادت یې غونډه شپه وکړو، غونډه شپه د الله عبادت یې وکړو. چې کله بیبي سهار راپاڅېدله نو د عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله د هغې پلار ته یې داسې وینا یې وکړه چې یاره ستا زوی خو چې کوم دی ډېر پرهېزګاره دی، ډېر عبادتونه کوي، ډېر نوافل کوي او ټوله شپې چې کوم دی بېګا عبادت کړي، تهجد یې کړي دي، نو دې ته لږ ووایه چې مونږ له لږ ټیم راکړي. نو هغه راغلی نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایل چې داسې عبدالله بن عمر بن عاص صحابي ته وفرمایل چې د خپلې بیبي له هم لږ ټیم ورکوي د شپې، خیر د نوافل تهجد دې هم کوي، ذکر اذکار دې هم کوي، خو هغوی له دې لږ ټیم هم ورکوي. نبي علیه الصلاة والسلام راوغوښتلو وی ته د شپې څه کوې؟ یا رسول الله وي نوافل او تهجد کوم او د ورځې به د هغه روژه وه او یو قرآن دا به په یو ورځ کې ختموم، د شپې به عبادت نوافل به کول او د ورځې به روژه ونیول او په هغې کې به یو قرآن دا ختمو. نبي علیه صلات والسلام ورته وفرمیل چې ته به په میاشت کې 10 ورځې دا به عبادت کې، تهجد به کې، ذکر اذکار به کې، 10 روژې به نیسي او نور به چې کوم دی دا به ته بیبي له او مور او پلار له به ټیم ورکړي. هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دننه طاقت ډېر زیات دی، طاقت مې سیوا دی. نبي صلوات والسلام ورته 15 شپې چې کوم دی 15 ورځې دا به ته روژه نیسي او 15 ورځې به روژه نه نیسي، 15 شپې به عبادت کوي او 15 شپې به عبادت نه کوي. بیا ورته نبي علیه صلوات والسلام ته بیا وفرمایل چې زما دننه طاقت ډېر سیوا دی، ټیم را سیوا کا به 20 ورځې نو دومره عبادت گزارو. خبر دې پر کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسجد کې ناسو نو یې فرمایل چې بده دروازه به یو جنتی را دن نشي، څو را دن نشي، یو جنتی را دن نشي. ناغه چې اسی یو 100 منټه تیر شو یو صحابي را دن نشو او داسې وبد احساس یو مسجد ته راغی. اوس عبد الله بن عمر بن عاص صحابي ناس دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا صحابيات کو مانیا دي چې دومره عبادت کوما، دومره روجی نیسم، دومره ذکر اذکار کوم، دومره حتونه کوم په میاشت کې، ما ولې نه یادې چې دا صحابي یادې بس پاک ورسول شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام په سبا بیا وویل چې اوس په دې دروازه به څوک رادن نشي، جنتی به رادن نشي. هغه صحابي بیا رادن نشو، بیا په درېیم ورځ بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې په دې دروازه به یو جنتی رادن نشي، هغه صحابي بیا رادن. بس عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه وی چې دا څنګه جنتی دي؟ بس رالی هغه صحابي ته کېناستو چې یاره ما د پلار سره چیړ کړی دی او زه به یو څو شپې چې کوم دی تا سره هغه معلومو چې دا دې څه داسې عبادت یو څو شپې چې کوم دی دا به تا سره کوم او پلار سره مې لږ چیړ کړی. هغه ورته وي صحیح ده. اوس عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه چې ماسپښین لمونځ وکړو هغه صحابي مو کو نو هغه صحابي ستا سملاستو بسترې په ځان داسې راښکل وي اللهم بسمک اموت واحیا وده شو. اوس د عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه دې داسې بستر رالرې کې داسې ورته وګوري چې دی پاسې تهجد کوي او کنه الله ته به جاري ذکر اذکار وکړي ځکه نبي علیه صلات والسلام وي او بل د نبي علیه صلات والسلام خبره خو دروغ نشي کېدی چې هغه ورته جنتي ویل بیا خو جنتي دی. نو بس هغه اللهم بسمک اموت واحیا وده شو. اوس دې ګوري غونډه شپه ویښ دی هغه ته ګوري چې اوس په پاسې اوس په پاسې الله ته به جاړي زاري منت به کوي. هغه بس سحر چې کوم دی دعا یې وویل او راپاسېدو، سحر اذانونه چې سټارټ شو بس راپاسېدو دعا یې وویل او منزل را روان شو. بس عبدالله بن عمر بن عاص چې زه خو د شپې ټوله شپه عبادت کوم، نوافل کوم، تهجد کوم او دې خو اسرارو سکوي نه، غونډه شپه داسې خوبونه کوي او بس وده پروت دی. بس سبا شپې له بیا دغه شان دی. بیا هغه صحابي وده شو اللهم بسمک اموت واحیا دعا یې وویل او بس سملاست. نو عبدالله بن عمر بن عاص بیا وایي چې یاره زه دا بستر رالرې کوم داسې وګورم چې دی به اوس پاسې کېدای شي چې بیمار و تېره شپه کې نه یې پاسېدلی.
نو په دویمه شپه هم دغه شانتي، بیا په درېیمه شپه هم بیا دغه شانتي چې کوم دی هغه وده پروت. چې کله راتلو نو هغه عبدالله بن عمر بن عاص ورته وایي چې ای صحابي زما خو پلار سره څه چیړ نه و، څه جګړه مې پلار سره نه وه کړې، خو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلو چې دا په دې دروازه به یو جنتي رادنه شوي، تاسو رادنه شوئ. درې پې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلو. نو لکه ما خو پلار سره څه چیړ نه دی کړی، خو ما وی چې ته به د شپې جاړې الله ته به زیاري او منت پکې نو عبادت پکې ټوله شپه نو. ته څنګه جنتي ته خو نه عبادت کې نه ذکر اسکار کې دا ولې؟ هغه ورته چې کله څنګه روان شوي دی خوا راشه وی زما دننه دا زړه نه دی، دا زړه وی دا هر یو مسلمان هر یو صحابي ته چې کوم دی پاک دی، پاک سی ورته فرمایي وی زما دا زړه هر یو صحابي ته پاک دی، الله چاله مال ورکي، اولاد ورکي، ارث ورکي، دولت ورکي، وی زما هغه ته څه داسې دغه نه راځي